أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة کہف شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 79 اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر دین مخی حضرت حضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرمائل کہ هذا فراق بینی و بینک کہ دا زما استاد جدائی لار دا اتا خپل شرط چې کم خپل ذات د پاره لګولې کو چې دینه پس ما خبره وکړله نو بیا ما سره مرګرتیا پرېدا نو بس هغه شرط پوره شو په دې زما ستا مرګستیا چې کوم دی ختم ده او بیا ورته فرمایلي چې سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا زرد چې زه به تا ته خبر درکم په مطلب د هغه څه چې تا په هغې باندې صبر ونکړو نو اوس د هغه ټول څیزونو مطلب ورته بیاني چې دا ولې ما وکړو نو اما السفینه لومبی خو هغه کشتی چې کوم دی سوره یې کړې وه د کشتی حال ورته بیاني چې داسې ما ولې وکړو اما السفینه هر چې کشتی وه نو هر چې کشتی فکانت نو دا وه لمساکین د مسکینانو یعملون چې هغوی به کول یعملون چې هغوی به مزدوري کوله فی البحر په سمندر کې فاردت ما اراده وکړه ان اعیبها دا چې زه غیبداره کړم د کشتۍ لره وکان وراءهم او و مخکې د دې نه د دې کشتۍ نه مخکې ملک یو بادشاه یاخذو چې اغسته به کل سفینة هره کشتۍ غصبه په زبردستی باندې نو وی چې دا د مسکینانو کشتۍ وه او ما غیبجنه کړله د دې وجې نه مې غیبجنه کړله چې مخې ته یو بادشاه و هغه به روغه کشتۍ په زور باندې اغستله د خلکو نه نو دا خو د غریبانانو کشتۍ وه موږ سره یې ښه وکړو نو تخته ورله ما وباسله نو چې بادشاه کله دې تختې ته وکتل نو دا کشتۍ پرېښودله او د نورو خلکو نه یې کشتۍ واغستل عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا کشتۍ دا د لسو غریب مسکینانو وه لس وروڼه وو او په هغه لسو وروڼو کې چې کوم دی 15 پالج وخلي وو دې 15 په دغه کشتۍ باندې په دریاب کې مزدوري کوله او په لسو واړو په شریکه باندې خوړله نو دا غریبانانو مسکینانو نو د دې وجې نه ما داسې وکړل چې د دې په دې ګټه کې څه رکاوټ را نه شي او خپله مزدوري دا برقراره وساتي مسکین چاته ویلی شي بعض ویلی دي چې هېڅ څیز ورسره نه وي نو هغه ته مسکین ویلی شي خو صحیح تعریف ته مسکین دا دی چې مسکین هغه چاته ویلی شي چې هغه سره د ضرورت نه سیوا د ضرورت اصلیه چې اصلي کوم ضرورت وي انسان د کوم څیز نه ضرر رسي د ضرورت اصلیه نه علاوه دوره پیسې نه وي چې هغه نصاب ته ورسي دوره پیسې نه وي نصاب څه دی یا 9 تولې سره زر دي او یا 250 نیمه تولې چې کوم دی سپین زر دي یا د دې قیمت دی چې دوره چا سړي دا صاحب نصابي یعنی هغه سړی چې هغه په خپله صاحب نصاب ني زکات په خپله باندې نه ورکوي دوره مال ورسره ني چې په ده باندې زکات واجب کیږي صاحب نصاب ني نو دې سړي ته مسکین ویلی شي د دې آیات نه معلومیږي ځکه چې دا کشتۍ خو هم د ډېر قیمت وه که نه خو دا خو ضرورت نو دا په نصاب کې نه وه داخله د دې وجې نه دې ته مسکینان وي نو اما السفینة هر چې کشتۍ وه نو فکانت نو دا کشتۍ وه لمساکینه د مسکینانو یعملون چې هغوی به مزدوري کوله فی البحر په سمندر کې فاردتو نو ما اراده وکړله ګوره دلته کې
ادب ته ګورئ که نه غیب یعنې دا ګناهونه غیبونه ښه کارونه بد کارونه دا ټول په ټول الله تعالی پیدا کړي دي یو سړی بیماری کې نو الله په حقیقت کې دی الله تعالی بیماری خو یو سړی ښه کېږي نو دا په حقیقت کې الله تعالی یې ښه کوي خو د غلط څیزو د غیبجن څیز نسبت په ځان ته کوي الله ته به نه کوي دا د آدابو خلاف ده حضرت ابراهیم علیه السلام وایي که نه واذا مرضت فهو یشفی هر کله چې زه بیمار شم نو هغه الله ما ته شفا راکړي نو داسې نه وي چې الله ما بیمار کړي نو ما ته شفا راکړي چې زه بیمار شم ځکه بیماري غیب دی دا اگر چې د الله تعالی راولي خو ادب دا دی چې ابراهیم علیه السلام د بیمارۍ نسبت ځان ته وکړو چې زه بیمار شم نو الله تعالی ما له شفا راکړي نو دلته کې هم دی وي دا حضرت علیه السلام وي فاردت ما اراده وکړه داسې ونه وي چې الله تعالی اراده وکړله چې زمانه دا کار واغستو وي ما اراده وکړه حضرت علیه السلام وي فاردت ما اراده وکړله ان اعیبها دا چې زه غیبداره کړم دې کښتۍ لره وکانه وراءهم ود د دې کښتۍ نه مخکې ملکون یو بادشاه یاخذو چې اغستله به کل سفینة هره کښتۍ غصبا په زوره باندې دویمه خبره ورته کوي د غلام ده واما الغلام او هر چې هغه ماشوم الکو نابالغ الکو نو فکان ابواه نو مور پلار ددو مؤمنین مؤمنان فخشینا نو موږ سره یره پیدا شو ایرهقهما چې دوی بواچی چې دی بواچی دی دواړو لره طغیانا په سرکشۍ کې وکفرا او په کفر کې لږ مې دې وجې نه مړ کو چې مور او پلار د مؤمنانو او په دې بچي سره ډېر محبت او د دې بچي کو لویېدو نو دی به کافرو چې دی کافر وي سرکشه به وو نو مور او پلار په تکلیف کې هم اچول او موږ سره دا یاره وه چې دا مور او پلار کافران شي د محبت ته وجې نه نو د دې وجې نه مې دا هلک مړ کو فاردنا نو موږ اراده وکړله ان یبدلهما دا چې بدل ورکړو فاردنا نو موږ اراده وکړله نو ګوره فاردنا موږ اراده وکړه حضرت علیه السلام وایي چې زه الله تعالی او زه یعنې موږ اراده وکړله ان یبدلهما دا دا چې بدل ورکړي دې دواړو ته ربهما رب د دې دواړو خیرا غوره منه ددنه زکاتن په پاکوالي کې و اقربا او زیاد پوي رحمه په مهربانۍ کې نو بیا عبدالله ابن عباس رحمه الله لیکلي هغه فرمایي چې دوی الله تعالی دو بچي ورکړل د دې په اولاد کې 2 پیغمبران رالل او د هغه پیغمبرانو د وجې نه الله تعالی لوی لوی امتونو ته چې کوم دی هدایت نصیب واما الجدار هر چې دیوال نو فکان لغلامین نو دا دیوال د 2 ماشومانو یتیمین چې دا دواړه ماشومانان یتیمانو فی المدینه د بخار کې وکانه تحته او لاندې د دیوال نه کنز لهما خزانه د دې دواړو وکانه ابوهما صالحا او مور او پلار د دې دواړو صالح نیک فاراد ربک نو اراده وکړه رب ستا ان یبلغا دا چې ورسیږي دا دواړه اشدهما خپل ځوانۍ ته ویستخرجا روکاږي کنزهما خپله خزانه رحمتا دا رحمت من ربک ستا د ربو نو دا خبره ورته وکړله چې دیوال مانې ښکوتاوي چې دې نه به دې پیسې اخیستې وي نو دا خو د یتیمانانو او یتیمانان داسې یتیمانانو چې د دې پلار ډېر نیک سړی تېر شوی نو الله تعالی د بچو سره ولهم ښېګړه کوله د دې وجې نه علماو لیکلي دي چې کم سړی دې نیک تیر شو دې نیکوکارو وي د ده اولاد بیا د هغې اولاد بیا د هغې اولاد د هغې بیا الله تعالی خیال ساتي الله تعالی تربیت کوي د هغې د اولاد د اولاد د اولاد تربیت الله تعالی کوي د دې یو کس په نیکی باندې نیکوکار باندې مولانا شبلی رحمه الله به فرمایل چې زما د وجې نه الله تعالی زمونږ د غونډې علاقې خیال ساتي او فرمایي چې په کومه ورځ باندې مولانا شبلی رحمه الله چې کوم دی وفات شو نو په بغداد باندې حمله وشول او غونډ ښار چې کوم دی قبضه شو بیا خلکو چغې والي چې موږ باندې 2 غمه دي یو د مولانا شبلی رحمه الله چې کله وفات شو
لا خار قبضه شوی نو او دویم زمونږ د دې ښار به څه کېږي اکه شانتې وشوله چې هغه وفات شو د هغه د وفات د وروستو بغداد ښار باندې حمله وشوله او قبضه شو نو د یو نیک کس د وجې نه الله تعالی د ډېرو خلکو خیال ساتي واما الجدار هر چې دیوال نو فکان لغلامین یتیمین دا د دوو ماشومانانو یتیمانو فی المدینه په ښار کې وکانه تحته او د دیوال د لاندې کنز لهما خزانه د دې دواړو دا د دې دواړو میراثو نو هغه ورته وکړو دا دیوال ما نه نیغولې دیوال به پرېوتی وو د ماشومانانو خلک پر راغلي خزانه به یې ته وړې وه خزانه د څه وه نو حضرت ابو درداء رضی الله عنه فرمایي چې دا د سرو د سپینو زرو خزانه وه او حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د سرو زرو یو تختی وه چې په هغې باندې نصیحتونه لیکلي شي یو نصیحت پکې دا لیکلی شی چې ما د تعجب دی په هغه کس باندې چې تقدیر باندې ایمان لري او بیا هم دی د سسیس پتلو باندې غمګین کېږي خفګان کوي څه تکلیف ورته ورسېد دی خفی چې دا ولې داسې وشو نو دی خو ستا په تقدیر کې لیکلی دی او دویم یې دا نصیحت لیکلی و چې ما د تعجب دی په هغه کس باندې چې هغه الله تعالی رازق ګڼي او بیا هم د ضرورت نه زیات په مشقت کې ځان اچوي چې ډېره مینه کړله ډېره مینه کړله رازق خو الله تعالی د رزق به درکوي خپل کار کسب کوه خو بالکل دا کار کسب مقصد مه ګڼه ضرورت یې وګڼه او درېیم یې دا نصیحت لیکلی و چې ما د تعجب دی په هغه کس باندې چې هغه مرګ باندې ایمان لري او بیا هم خوشحاله اوسي مطمئن اوسي خوشحاله اوسي چې مرګ به خامخا راځي خو بس بې فکره دی دې کس باندې ما ته تعجب دی او څلورم یې دا نصیحت لیکلی چې سړی په حساب کتاب باندې یقین لري او بیا دې هم په غفلت کې پرېوځي چې الله به د هر څیز حساب کوي نو بیا بې فکره کېږه من ډېرې نیکۍ وکړه چې د هغې بدلېدل الله تعالی درکړي او پنځم وي ما د تعجب دی په هغه کس باندې چې هغه د دنیا د انقلابات ویني کله سړی مالدار شي کله غریب شي د چا کور را پرېوځي چا بچی مړ شي روزانه چې کوم دی په دنیا کې انقلابات راځي او بیا دې هم ښه مطمئن ناست دی نو دا نصیحتونه یې پې لیکلي وکانه تحته او و د دې دیوال د لاندې کنز لهما خزانه د دې دواړو میراث وکانه ابوهما صالحا او و د پلار د دې دواړو صالحا نیک فاراد ربک نو اراده وکړه رب ستا ان یبلغ دا چې ورسېږي دا دواړه اشدهما خپلې ځوانۍ ته ویستخرجا دوی به راوباسي کنزهما خپله خزانه رحمتا دا رحمت من ربک ستا د رب طرف نه وما فعلته او حضر علیہ السلام فرمایي چې نه دی کړی ما دا کار وما فعلته او ما دا کار نه دی کړی عن امری د خپلې رای سره د خپلې رای نه مې دا کار نه دی کړی بلکې ذلک تعویلو بلکې دا یعنی دا کارونه ما د خپل رای نه دي کړی دا الله تعالی ویلي د الله تعالی په وینا مې کړي ذلک تعویلو دا مطلب ما د هغه څه لم تستطع چې تا طاقت ونه لرو علیه په هغې باندې صبرا د صبرو نو دا د حضر علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام هغه واقعه وه اوس دا خبره چې حضرت حضر علیه السلام وفات شوی دی او که نشته دی موجود دی د دې سره د شریعت مسله متعلق نه ده نه ورسره عملي نه ورسره اعتقادي عملي دا چې دا نشته چې حضر علیه السلام ژوندي نو 5 لمونځونه به کوو که مړي نو بیا به شپږ کوو یا دا نه چې حضر علیه السلام ژوندي نو حج به یو پیره فرض دی او که نه هغه وفات شو نو 2 پیرې فرض دی داسې نه ده د شریعت ورسره هېڅ قسمه مسله متعلق نه ده خو حضر علیه السلام ژوندي نو هم به 5 لمونځونه کوو که وفات شوي نو هم به 5 لمونځونه کوو او اعتقادي ورسره هم څه مسله ټچ نه ده چې که یو سړی حضر علیه السلام ژوندی لري نو دی پې کافر کېږي العیاذ بالله او که نه مني نو مسلمان جوړېږي هېڅ قسمه که څوک ژوندی ګڼي نو هم څه مسله نشته دی که څوک یې مړ ګڼي نو هم څه مسله نشته دی اختلاف پکې شته دی د مخکې نه پکې نو د دې وجې نه په دې مسله کې قرآن او سنتو صراحت سره صفا باسې نه دی کړی صراحتي دا نه دي فرمایلی چې حضر علیه السلام وفات شوی دی یا حضر علیه السلام ژوندی دی نو د دې وجې نه د علماو اختلاف د مخکې نه چې کوم دی را روان دی بعضې علما وایي چې حضرت حضر علیه السلام ژوندی دی بعضې علما وایي حضرت حضر علیه السلام وفات شوی دی کوم علما چې وایي چې حضرت حضر علیه السلام ژوندی دی
نو هغه استدلال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث د روایت نه کوي. حاکم په مستدرک کې د حضرت انس رضی الله عنه نقل کړي دی، هغه فرمایي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو، یو کس چې کوم دی په منډه منډه باندې راغی او د صحابو په دې منځ کې ورنن ودسي، صحابو د صفونه سری کول او مخې ته تلو، سیده نبی علیه الصلاۃ والسلام له ور ورسېد او ویې ژړل، په ژړا شو او بیا صحابو ته متوجه شو، دا کلمات ورته ووي چې د هغې مطلب دا دی چې د الله تعالی په دربار کې صبر دی. دغه الفاظو مطلب دا دی چې د الله تعالی په دربار کې صبر دی او د هر مصیبت نه، یعنی په هر مصیبت باندې صبر کول پکار دی، او بدله د هر فوت کیدونکي څیز چې کوم څیز تا نه فوت شو نو د هغې بدله به الله تعالی درکوي. تا پې صبر وکړو، بچی دې مړ شو، تا پې صبر وکړو، الله به بدله درکوي. بل تکلیف در ورسېدو، ستا نه فوت شو او تا پې صبر وکړو نو د هغې بدله به الله تعالی درکوي. نبی علیه السلام کور کې ناست دی، عایشه به یې ورسره ده، یو زنانه راله نو د هغې بچی وفات شو، نو نبی علیه السلام ورته د عایشې ته د بیبي ته نصیحت وکړه، د دې بچی وفات شوی دی. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې چا 3 ماشومان وفات شي په نابالغتوب کې، د دې لپاره جنت واجب شي، د دې بخښنه الله تعالی کوي. نبی عایشې رضی الله عنها ورته ویل چې د الله پیغمبره چا 2-3 وفات نه وي، نو نبی علیه السلام وفرمایل چې چا 2 ماشومان وفات شي د هغې لپاره جنت واجب شي، او دې پې صبر وکړي، وفات شي دې پې صبر وکړي، دې لپاره جنت. عایشه به ورته چې د زنانه خو یو ماشوم وفات شوی دی، نبی علیه السلام وفرمایل چې چا یو ماشوم وفات شي په ماشوموالي کې، دا زنانه پې صبر وکړي نو الله تعالی دې ته جنت ورکړي. او د عایشه به په خپل ماشومان نو نبی علیه السلام ته چې ماشوم وفات نشي، نو نبی علیه السلام ته وفرمایل چې عایشه زما غم بیا د ټول امت لپاره غم دی، زما غم د خپل ځان ته رایاد کړي او په هغې دې صبر وکړي نو الله تعالی ورله جنت ورکړي. نو د نبی علیه السلام مطلب یې دا و چې نبی اسلام ستاسو نه لاړ، په دې باندې صبر وکړئ، الله تعالی به دې بدله تاسو له درکړي. او دغه قیم مقام دی د هر هلاک کېدونکي، د دې وجې نه هغه طرف ته رجوع او رغبت وکړئ او د دغې خبرې ته ګورئ چې هغه تاسو مصیبت کې مبتلا کوي، او تاسو ګوري اصل مصیبت زده هغه کس دی چې د هغه د مصیبت تلافي نه وي. دا خبرې حضرت سړي وکړلې او رخصت شو. چې څنګه رخصت شو نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه دواړو وفرمایل وی دا حضرت خضر علیه السلام. نو د دې روایت نه علما وی دا روایت دغه علما چې څوک حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی نو هغوی د دې روایت نه چې کوم دی استدلال کی. دا روایت جزري رحمه الله په خپل په حسن او په حسین کې نقل کړی دی. دغه رنګې په صحیح مسلم کې یو حدیث دی چې نبی علیه السلام وفرمایل چې دجال د مدینې منورې ته نږدې یو ځای ته به لړ شي او دننه خو داخلېدی نه شي، چې هلته کې لړ شي یو کس به ورته د مقابلې دپاره راوځي، وي دغه کس به د دغې خلکو د ټولو نه بهتر کس وي، بهتر کس به وي، دی به د مقابله وکړي. نو ابو اسحاق رحمه الله فرمایي چې دا به حضرت خضر علیه السلام. نو د دې حدیث نوم چې کوم دی معلومه شوله چې حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی. ابن ابي الدنيا رحمه الله په کتاب الهواتف کې په سند سره نقل کړی دی چې د حضرت علی رضی الله عنه سره د حضرت خضر علیه السلام ملاقات وشو، او حضرت خضر علیه السلام ته یو دعا ښودلې ده چې دا دعا د هر مونځ نه پس وایه، الله تعالی به ستا مغفرت هم کړي او الله تعالی به له ډېر لوی ثواب درکړي. دعا دا ده: یا من لا یشغله سمع عن سمع ویا من لا تغلطه المسائل ویا من لا يبرم من الحاح الملحين اذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك. دا دعای حضرت علی رضی اللہ عنہ ته خولې ده. په دغه کتاب کې دی چې حضرت خضر علیه السلام دا دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته خولې ده. حضرت علیه السلام علی رضی اللہ عنہ دا دعا خولې ده او حضرت عمر رضی الله عنه ته دا دعا خولې ده. نو د دې حدیث نه معلومیږي
چې حضرت خضر علیه السلام دا چې کوم دی ژوندی دی. دغه شان د اولیاء امت کې د حضرت خضر علیه السلام سره ډېر ملاقاتونه شوي دي، اولیاء سره ډېر ملاقاتونه شوي دي. او څوک چې وایي چې حضرت خضر علیه السلام وفات شوی دی، ژوندی نه دی، نو هغوی د نبي علیه السلام د دې حدیث نه استدلال کوي چې نبي علیه السلام یو پېره د ماسخوتن مونځ وکړو او ویې فرمیل چې تاسو دا شپه اینې دا کومه شپه کې چې تاسو موجود یې د دې شپې نه 100 کاله وروستو به په دې مجمع کې هېڅوک موجود نه وي، په دې مجمع کې به هېڅوک موجود نه وي. مطلب یې دا چې 100 کاله پس چې کوم خلک پیدا شوي 100 کاله مخکې، نو 100 کاله پس هغه نه وي. وي دا نو دغه علما د دې نه استدلال کوي چې مطلب دا خو په سوونو نه په زرګونو کلونه شوي دي، نو 100 کاله پس یو سړی مړ کېږي، نو خضر علیه السلام به وفات شوي. او حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې خلک د دې نه مختلفې خبرې کوي د دې حدیث نه. دا حدیث یې وفرمایو حضرت عمر رضی الله عنه، بیا وفرمایل چې د دې حدیث نه خلک مختلف مطلبونه علي، خو د نبي علیه السلام دا مطلب نه و چې حضرت خضر علیه السلام وفات شوی دی. مطلب یې دا و چې په 100 کاله کې یو پیړۍ ختمیږي. بیا حضرت عیسی علیه السلام علیه بالله کو دغه د دې حدیث نه استدلال وشي او د نبی سلام دا مطلب نو بیا به حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي که نه. او د قرآن مجید په نصوص سره ثابته ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، الله تعالی ژوندی اوچت کړی دی، نه قتل شوی دی نه وفات شوی دی، هغه ژوندی دی. نو دا حدیث د دې حدیث نه استدلال چې کوم دی صحیح دا نه دی. حضرت عمر رضی الله عنه چې د نبی سلام دا مطلب نو چې حضرت خضر علیه السلام وفات شوی دی. دغه رنګ ابو حیان په بحر محیط کې متعدد واقعات چې کوم دی نقل کړي دي چې حضرت خضر علیه السلام د اولیاء سره چې کوم دی ملاقاتونه شوي دي، خو آخره کې ورسره دا خبره کړې ده چې والجمهور علی انه مات. تفسیر ابو حیان بحر محیط په دې کې ابو حیان رحمه الله لیکلي دي چې د جمهور مسلک دا دی د علماو د ګڼو علماو چې حضرت خضر علیه السلام وفات شوی دی. تفسیر مظهری کې قاضی ثناء الله فانیفتی رحمه الله فرمایي چې د دې ټولو اشکالاتو حل مجدد الفسانی رحمه الله، شیخ احمد سرهندی مجدد الفسانی رحمه الله په خپله مکاشفه کې چې کوم دی ښودلی دی. هغه وایي چې یو پېره ما د مکاشفې په حالت کې د حضرت خضر علیه السلام نه سوال وکړو، د کشف په حالت کې. دا د اولیاو خپل یو دنیا ده، په دې هم خلک نه پوهېږي. د کشف په حالت کې ما د حضرت خضر علیه السلام نه سوال وکړو چې تاسو وفات شوي یې او که نه ژوندي یې. نو حضرت خضر علیه السلام ما ته وفرمیل چې زه او حضرت الیاس علیه السلام وی ما ته تپوس وکړو چې تاسو ژوندي یې که وفات شوي یې. شیخ احمد سرهندی مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي نو ما ته وی چې زه او الیاس علیه السلام دواړه وفات شوي یو، خو د هغې سره سره الله تعالی موږ له دا قدرت او طاقت راکړی دی چې موږ د نورو انسانانو شکلونه اختیار کو او د خلکو مدد کو په مختلفو صورتونو کې. یعنې موږ الله تعالی وفات کړي وفات یو، خو بعضې وخت کې الله تعالی وغواړي نو موږ د بل چا شکل اختیار کو د مسلمانانو د انسانانو مدد پکې وکړو. نو بس دا ټول اختلاف دی په منځ کې، او د دې سره شریعت سره مسله متعلق نه اعتقادي او نه عملي. خو بهرحال د علماء خپل منځ کې اختلاف دی او د ټولو سره چې کوم دی خپل دلایل دي. که یو سړی وفات مني هم ټیک ده، که څوک چې کوم دی ژوندی مني نو هم ټیک ده. خو د مجدد الفسانی رحمه الله دا کومه خبره ده دا ډېره زیاته مضبوطه ده چې موږ الله تعالی وفات کړي یو، خو دا قدرت او طاقت الله تعالی راکړی چې بعضې صورتونو کې موږ د بل انسان شکل اختیار کو او په مختلفو صورتونو کې د خلکو مدد کولی شو. دا اختیار الله تعالی موږ له دا طاقت راکړی. بهرحال اما السفینة هر چې کشته یې وانو فکانت لمساکین نو دا و د مسکینانو یعملون فی البحر چې هغوی به کار کو فی البحر په سمندر کې یا مزدوري به یې کوله فی البحر په سمندر کې. فاردت نو ما اراده وکړه ان اعیبها دا چې غمجنه ګمه دا چې غیبجنه ګمه دې کشتۍ لره. وکانه وراءهم او روس مخکې د دې کشتۍ نه ملکون یو بادشاه یاخذو چې اخسته به کل سفینة هره کشتۍ
غصبا په زور باندې و اما الغلام او هر شي نابالغ هلکو نو فکان نو ودا ابواه مور پلار د دې الک مؤمنین مؤمنان فخشینا مونږ ویریدو ایرهقهما دا چې غالب بشي دا الک په دې دواړو باندې دا الک په غالب شي په دې دواړو باندې طغیانن په سرکشۍ کې و کفر او په کفر کې یعنی د دې محبت ته وجه نه دا الک غالب شي د مور پلار په کافران کې و دې وجه نه دا الک مړ کو فاردنا بیا موږ اراده وکړه ان یبدلهما دا چې بدل کو دې دواړو لره دا چې بدل ورکړو دې دواړو ته مور او پلار ته ولا بدل ورکړو فاردنا بیا موږ اراده وکړه ان یبدلهما دا چې بدل ورکړي دې دواړو ته ربهما رب د دې دواړو نو ګوره دلته یو خبره ده چې دا الک دا ما مړ کو ما ولسه نو فاردنا نو موږ اراده وکړه خو ان یبدلهما ربهما چې بدل ورکړي دې دواړو ته رب د دې دواړو نو دا بدل ورکول د یو ښه کار دی د دې نسبت خپل ځان ته ونه کو حضر علیہ السلام بلکې رب ته وکړو الله تعالی ته وکړو چې الله تعالی دې دواړو ته بدل ورکړي خیرا غوره منه د دې نه زکاتن په پاکوالي کې و اقرب او زیات رحمه زیات پوي رحمه په مهربانۍ کې و اما الجدار هر چې دیوالونو فکان لغلامین نو دا دیوال دو غلامین یتیمین د یتیمانانو الکانو فی المدینه په ښار کې وکانه تحته او لاندې د دې دیوال نه کنز لهما خزانه د دې دواړو وکانه ابوهما او و پلار د دې صالحا نیک فاراد ربک نو اراده وکړه ربستا ان یبلغ اشدهما دا چې ورسیږي دی خپل ځوانۍ ته ویستخرج او روباسي کنزهما خپل خزانه رحمتا دا رحمت من ربک ستا د رب طرفنا وما فعلته او نه دې کړی ما دا کار عن امري په خپل رأی سره ذلک تعویل دا مطلب ما د هغه سو لم تستطع چې تا صبر چې تا طاقت اون لرو علیه باغی باندې صبرند صبرو سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله